ما ته یو داسې عمل وښیه چې هغه زه د خپل ژوند وظیفه جوړه کړم، ځان له د خپل ژوند مشغله جوړه کړم، ما ته یو داسې عمل وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وفرمایل وی همیشه جب د الله په ذکر لنده ساته، بس همیشه چې مقدر تفاریغ میلاویږي نو په جبه د الله ذکر کوه. لاره باندې روانې یوازې چا سره د خبرو ضرورت نه، تقریر نه، خونه نه، سودا نه، اغستل خرڅول نه، دکانداریو گاک لاړ شي او لږ موقع فارغی نو ځان لوایه لا اله الا الله، یا وایه استغفر الله، یا وایه سبحان الله وبحمده، بس جب د الله په ذکر لنده ساته. دا صحابی ته امام الانبیاء د عمر د پاره یو وظیفه ورکړله. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یو پیر اوی سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فی الجنه، د د د پاره یو کجور او یو ونه الله په جنت کې ولګي. خا چې یو پیر دی وی سبحان الله وبحمده د د په جنت کې یو ونه ولګول شي. د جنت زمکه خوشی بیابان دی، احادیثو کې راځي ځان لپکې ونی ولګوي. نو د ژوند معمول جوړ کو، خپل هر کار چې کو د سنت موافقی کو، و کمی مسنون دعاګانې چې دی هغه غواړو. وایو ډیر خلق دا شکایت کوي وای ماسخوتن نزه اوده شمه، شپې باندې غلط خوبونه یې نمو، کله ګډوډ خوبونه یې نمو، کله خوب کې سوینم او کله سوینم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ته راتلو کې خپل بسترې ته راتلو کې نو آیات الکرسی اولوله، نو چې کله ته آیات الکرسی یو بند اولولی او ماسخوتن سملی نو الله تبارک و تعالی یو محافظ مقرر کی، یو محافظ حفاظت کون کی فرشتہ اللہ په د مقرر کی وی ته د حفاظت کوا. او حدیث مبارک کې راځي د سارا پورې دی بندت شیطان نزدې کې دی نشيخه یو پر الله د طرف نه محافظ مقرر شي د حفاظت کی. تاسو بلی دی اکثر چې حوادث راځي، مصائب راځي، د شپې ډیر راځي، ډیر مشکلات او مصائب چې راځي هغه د شپې راځي. نو چې څوک ماسخوتن ادکیږي د دواړو جهانو سردار فرمای او د آیات الکرسی اولولی په د الله د طرف نه یو محافظ مقرر شي او د سو پورې چې د سبا کړي نه دی. حدیث